بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه تاسو ټولو شکریا ادا کوم، خاص کر رحیم خان د پریس او د میډیا ډېر یو اکټیو غړی ده چې چېرته هم د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره چې چېرته هم هغه وي نو دا مرسته کوي او د عوامي مسایل مخکې کولو ته دا مخامخ وي. نو دا چې کومه دا مسله ده دا د کوزه او بره بمخیله سره چې کوم د پروټیکشن بند ده دې باندې زه خپل پرون خپله راغلی وم، ما ویزټ کړی و. سهار مې اډیشنل ایسي صاحب تحصیلدار صاحب راستولی ویزټ مو کړی و، خو انفارچونیټلی اوس تقریبا 2 غنټې یا 1.5 غنټه مخکې چې ما ته اطلاع میلاو شوه چې دا پروټیکشن بند یو ځای ته سکیټرډ شوی ده او دا اوبه کلي ته خطره ده. نو زه موقع ته رالم او دا ویزټ ما وکړ او ایس ډي او اریګیشن سره ما رابطه وکړه، ډي سی صاحب ته چې زه راوتم ما ورته ویلي وه چې زه موقع ویزټ کوم هلته آی ډي عالم. نو انشاءالله زه واپس ځم ډي سی صاحب سره رابطه کوم، ایکس سی ان اریګیشن 1122 او نور چې کوم موږ ول د هیلپینګ هغه دي هغو ته هغه کوم چې دا څه موږ سره پاسبل حل کیدی سي، ځکه چې دا اوبه تقریبا داسې ده چې زور خو یې مات شوی ده خو بیا هم ډېره ده. نو موږ به کوشش کوو چې انشاءالله کوم هم پاسبل حل کیدی سي چې موږ کلی او د آبادي او ورسره چې کوم اګریکلچر لینډ ده دا د اوبو نه بچ کړو، د سیند د غرقېدا نه یې بچ کړو. نو موږ پرې به انشاءالله د مکمل او پوره به موږ انشاءالله خپل هیلپ کوو. ټولو نه اول خو به زه دا کلیوالو ته دا کوم مشران ولاړ دي دا خلک ولاړ دي دو ته به زه ریکویسټ کوم چې کومو کورونو ته نقصان ده یا خطره ده نو هغه کسان د خپل کورونه خالی کړي او سیف جي ته د جان شفټ کړي. فرست دویمه خبر دا ده چې انشاءالله کومې هم محکمې دي زه ټول اکټیو کوم او چې کوم پاسبل هیلپ وي کومې محکمې وي لکه هسپتال ته هم وایم او سی ان ډبلیو ته هم وایم، ایکس سی ان اریګیشن، ایکس سی ان سی ان ډبلیو او ورسره چې نور ادارې دي سیول ډیفینس ته 1122 ده، پی ام ای ده، دا ټول زه اوس خبردار کوم چې ایمرجنسي نافذ کړي او چې کوم هیلپ ورته کیدی سي چې موږ یې وکړو او دا اوبه اخ سایډ ته شي. یو جان مننه رحیم خان صاحب چې تاسو راغلی او دا صورتحال یې وکتو. اصل کې د موږ دا کلي چې دی دا ډېر د سیند پرې غاړه دی او کم دا حفاظتي پوښتونه چې شوي دي هغې هغه کافي حصه تقریبا نیمه حصه چې د هغې وشلوله. نو لاندې د دې نه په زرګونو کورونه دي او ټول آبادي د دې سیند نه لاندې ده. نو موږ خو بس دا یو درخواست کوو خپلو اعلی حکام ته چې هغې فوري طور د دې د روکتام دپاره څه وکړي، که نه دا مطلب دومره تباهي به وشي چې هغه به د هغې بس دغه نه وي که نه. نو دا بس موږ ریکویسټ دی زموږ خپل وزیر اعلی محمود خان ته او زموږ فی ایم عمران خان ته او زموږ ډي سی صاحب ته چې هغه فوري طور په دې کې څومره د هغې نه هغه کیپیسټي د هغې چې فوري طور د هغې هغه روکتام وشي، که نه دا به داسې تباهي به وشي چې هغه به بیا مطلب یو تاریخ به جوړ شي، په زرګاو خلک چې دي هغه وفات شي او شهیدان شي او د هغې پراپرټي او کورونه ختم شي. نو دا خو به ډېر د تکلیف خبرې دي.